وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے. جلیل القدر صحابی دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب اکثر د اودس چارندام اوبو او مسواک او د مخلاص چولو چې کوم رومال دا خدمت به کولو پیزار سمول. یو ځلی ورته په دې خدمتونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې وا چې الله پاک دې تا زما د امت مفتی جوړ کی. نو الله پاک بیا د نبی علیہ السلام په دور کې دا دعا په لګی دا او مفتی صحابي شو فقیه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. الله پاک دې ته ناراضي شي, الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. دی باندې امین وایي ګوره دا ما داسې دوا مونډلې ده چې دا هغه چاته دعا کو چې هغې نه الله راضي شوی دی, ځان نه راضي کړي دي, الله بهترینې بدلې آلریډي ورکړي دي. زما استاد دعا ته محتاجه نه دي خو زه ته محتاج یو بخلی شوي ته او چې چا نه الله راضي او څوک یې ځان نه راضي کړی چې هغه ته دا دعا بار بار کې مونږه کمزورو نه به الله پاک راضي شي. زمونږ ټره پکې امین وایي. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الله دې راضي شي, الله پاک دې د ځان ناراضي کی او الله پاک دې زمو استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. چې امین نه وایي بیا زما مخکې نور خبرې نه کوي, ښه نور خبرو کې بیا نمبر نه راکوي او چې درته وایي نو بیا نه وایي پته نه لګي خبر دې درکې که ناراسته یو که خوب نیولي نه اورم زه نو زه چې څنګه وایم تاسو دا زه چې څنګه خبرې کوم داسې خبرې تاسو کوئ بیا دې ټایم کې داسې تاسو هم وایي که زه د لړمون نه په زور راوباسم او تاسو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. تخوږو نیسه ډېره دلچسپه خبره ده ګورې ښه عمر خود کې دې نه مخکې اورېدلې ده او نه بیا واورې که خیر انشاءالله الله دې ماحول جوړ کړي. خو ډېر عجیبه حدیث دی ګورې په ګوتو رالو قدر یې وکوي بالکل د ټول وجود نه ورته اوس غوږ جوړ کړي. قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلی الله علیه وسلم مې درته پورا پټی تېره کړې ده او د نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې د ټول نه غټ شوم هغه دی چې زما نامه واخیستلی شي او دی صلی الله علیه وسلم دپاره شونډې کترې دي چې خوځو دا څنګه امتي دی بیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لقیت ابراهیم صلی الله تعالی علیه وسلم وی زه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره مخ شومه ملاقات مې ورسره وشو. ښه ګوره غوږ ونیسئ دغه ملاقات کې ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر علیه السلام لا زمونږ او ستاسو په حق له یو سوال جواب ورکړی دی. الله اکبر. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابراهیم علیه السلام سره مې ملاقات وشو. اوس غوږ ونیسه د ملاقات کې ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر لا یو امانت ورکړی دی زموږ استاد لپاره او اخلئ ادي مجلس کې ملاویږي. لیلتن اسری بی په هغه شپه باندې چې په کومه شپه زه معراج له بوتلی شومه. فقال یا محمد ابراهیم علیہ السلام راته ویل اے محمد صلی الله علیه وسلم اقرئ امتک منی السلام زما د طرف نه خپل امت ته سلام وایا. الله اکبر. څوک را باندې سلام وایي؟ ابراهیم علیہ السلام. او مونږ چا سلام ویلی دی؟ ابراهیم علیہ السلام. دیو جنا حضرات محدثین لکی وی چې چاته په کوم مجلس کې دا حدیث ورورسی ما او ته دې مجلس کې دا حدیث ورسېدو الحمدلله الحمدلله چې چاته دا حدیث ورسی نو هغه به ابراهیم علیه السلام د سلام په جواب کې وی وعلیه ورحمت الله وبرکاته وعلیه ورحمت الله وبرکاته. زمونږه د چا د سلام جواب وشو ابراهیم علیه السلام. وای دا مجلس قیمتي دی که نه دی قیمتي؟ دې ته به چې دا کوم ملګري ځي دا به کېنو که نه به کېنو؟ دا کوم بچیم چې ځغلي دا به کېنو که نه به کېنو؟ دې سره خبره وکوي کېنئ نیکبختو. د ابراهیم علیه السلام سلام به در باندې اوس ویلی شوی او تاسو مونږه شکر ادا کړو چې د ابراهیم علیه السلام سلام راته ویلو شو. په جواب کې به څه وایو؟ وعلیه ورحمت الله وبرکاته. واخبرهم او اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل امتیان دې خبر کا خپل امتیان دې خبر کا مسافر دي او که په خپل وطن دي او د خلیل دی او که د مومن دي او که د سړیزو دی او که د مسیزو دی او که د بالیزو دي ټول څه کا
خبر کا ان الجنت طیبۃ التربه د جنت خورا پاکیزه ده زرغونه پکې کیږي زرخیزه ده زمیداران پويږي یو زمکه داسې وي چې تخم ورته ورواچې نو ضایع کېږي ته سوي خورا او یو زمکه داسې چې دانی ورواچې نو بس سری مری ته هم ضرورت ني زرخیزه نو د جنت زمکه پاکیزه زرخیزه ده عذبۃ الماء خوږی وبېری وبې خوږی دي وانها قيعان خدا اوار میدان دی دا نبی علیہ السلام زمون په حق ابراهیم علیہ السلام زمون په حق زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوي وای دا اوار میدان دی و ان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او د دې کارواندا په دې کې بوټي نال کول هغه سره کېږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې سره پکې بوټي کړل کېږي سه به یو ځای کې راغلي دي چې جنت کې باغونه دي او دلته رااله چې دا وار میدان دی او جنت څه د ورکوټي زینوم خو نه لري ادنا جنتی تبا یو لس دنیاګانې ملاويږي د دې دنیا عمر نه ځینې ځای کې بزنګلي باغونه به یو ځینې ځای کې وار میداني چاغه وار میدان کې ځان لسوک ونه نالکول غواړي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویل پکار الله پاک دې خپل ذکر زیات نه زیات توفیق مونږ او تاسو ته نصیب کړي مخکینه حدیث امام ترمذی روایت کړو ویلی وی حدیث حسن دی او دا حدیث امام ترمذی رحمه الله روایت کړی دی ویلی دی وی حدیث حسن دی یا ارحم الراحمین